بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذکر بارکی سورلا سواد وصل وختم نمبر حدیث مبارک دی 1442 نمبر. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے مدینی طیبی. اللہ پاک دے ترازی شاہ اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی زما واستاو د ټول امت د طرف نه دی الله پاک بهترینی بدلی ورکی. یو مختصر واقع بیانی انه دخل مع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم على امرأة. حضرت سعد رضی اللہ عنہ وی زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاړم. یوې زنانه خواته ورلو دواړه. زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاړم او دواړه مونږه د یوې زنانه خواته ورلو. ځینو روایتونو کې راغلی دي چې دغه زنانه دا خاتون چې د کومې خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه تشریف یوړلو دا ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي حضرت جویریه رضی الله عنها وا. او ځینو ویلي دي چې دا د نبی علیہ السلام بل بیبي وا حضرت صفیه بنت حیی رضی الله عنها. او یا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې وا خو دې دوه نه علاوه بل بیبي وا. بهر حال درې واړه قسم روایت چې راواخلو پته ته ولګېده چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وا د مسلمانانو مور بیبي ام المؤمنین وا. وبین یدیها نون او حسن تسبح به. او د دغه مور بیبي مخې ته د کجورو ګډ کیو یا کنکر پراتو. نون د کجورو ګډ کوته وای او حسن د کانو کنکر ته وای واړه واړه کنکر. نو یا ګډ کی مخې ته پراتو او یا کنکر پراتو. تسبح به پاغي باندې تسبیحات ویل. هغه باندې تسبیحات ویل ذکر په کولو. تاسو مونږه د پلاستیک په دانو باندې یا د شیشې دانی وی یا د کانی وی یا د لرګي وی ورته تسبیح وای. یا د اوس زمون دور کې دا کاونټر راوته دي مختلف قسم دي. نو حدیث نه ثابت شوا په دې باندې تسبیحات ویل سړي جایز دي. د حدیث رڼا د علم رڼا ذهن تراله امت کې هر رنګ خلق شته چې تسبیح در سره نیوم د ملامت کوي چې در سره یوم د سکی ملامت کوي. یو کیسه جوړه ده دشته جامو پورې بد یقینو کا خلق سکی حیران کی. نو کې دې شي چې تسبیح پورې دم خلق سکی ملامت کی مړدار سمار لاس کی نیولې او دا صدانی او میلون لاس کې اړه راړي او یقینو کوي نور خو پرېدا د تاسو مونږه څومره نیکان خلق ناشو صالحان کومه او تاسو کې یو مرګري سبال لګی دا تسبیح وګدي کی د سلو په ځای 1500 کې الله توفیق ورکو زر تسبیح را واخستي او نیم یو لاس کې نیول او نیم بل لاس کې پرې به دو به شرمولو. سم خیال به شرمولو به تانی به پیغور بده مونږ پری یو خدا سے مکوي ښا. تاسو د ایمان مفهوم زده کړی دی. ایمان څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام چې د الله پاک د طرف نه کومې خبرې راوړي دي یا بټسل پسله حق سچ منم نه به پکې د یو خبرې نه انکار کوم نه به پکې شک کوم او نه به یو خبرې پورې خندا. خیر دی که خندا عادتي مسخره او ټوکې د عادتي نو د دنیا کارونو پورې مسخرې کوام ښه نه دي خو ځانو چوستنه منې کېږي خامخا. او پامو که ګوره د دین خبرې پورې د که مسخره او کذاب نه به خبر نه نکاح به ماتی ایمان به ماتی او دس ماتیږي که نه ماتیږي ځینې کارونو سره. منځ ماتیږي که نه ماتیږي ځینې کارونو سره. روژه ماتیږي که نه ماتیږي ځینې کارونو سره. حج ماتیږي که نه ماتیږي ځینې کارونو سره. زکات ماتیږي که نه ماتیږي ځینې کارونو سره. دا شان ایمان هم ماتیږي ګوره. او د اوس دور کې چې یو دا ډیر نازک دور دی. مخکې مې درته بیانونو کې ویلي دي
د خپلو ایمانونو خیر خبره اخلو. ګورې نو خبره راله ګټکو پورې کاڼو پورې دې باندې ذکر مور بیبي کړی دی او د چا په وړاندې کړی دی. دا بیا په دې باندې د حدیثو د اصولو طالبان پوهېږي، خو شکر دی تاسو هم د حدیثو طالبان یې. ډېر وخت مو شو پکې 1442 نمبر حدیث ته راورسېدی. اوس خو پکار دا دی چې په رموز او په اشاراتو د حدیثونو د نبی له سلام په خبرو پوهېږو سره کم کار چې صحابي یعنی ایمان والا د نبی له سلام په وړاندې کوي او نبی له سلام په چپ پاتې شي سنا مکو پی او نه وای د دینه حدیث جوړ شي، حدیث سکوتی او حدیث اقراری ته جوړ شي. سکوتی دا گویا نبی له سلام دا عمل کو په کانو او په ګټ کو باندې ذکر شته دی. په یو بل اسلام ډیره ضروری ده. زمونږ زنانم په ګټ کو سکای ختم کوي او مور بي بیم په ګټ کو باندې تسبیحات ویلي دي. نو پښتو خو دا عمل شته، تسبیح ثابت دي، ګټ کې ثابت دي. خو زمونږ زنانو چې کوم ترتیب د ختمونو په حق لرانی ولې دی کنه د ختم په حواله باندې چې باقاعده د ګټ کو ختم لپاره صدا ګرځي، ماشوم ګرځي، زنانه راجمه کی او تاسو وایي دغه زنانو نم تاسو تاسو کوي چې تاسو د خدای نامه ډیره واخسته او غیبت هم ډیرو کو رښتیا براته وایي. تاسو د الله تعالی ذکر ډیر وکړو او کنه غیبتونه هم ډیر وکړو او د چیو پته مراغلی وای د اوریجو پته مراغلی وای کله الله تعالی خپل کور کې مور بیبي په خپل مسلنه استه او په ګټ کو سکی تسبیحات وای. دا د زنانو ور د پاره راغونډېدل دا کار نه دی. هغه کې بیا ډیر قباحتونه دي، ډیر مشکلات دي ورکی چې دواړه طرفونه ګوره زمونږ او تاسو مخې ته پښتو باندې شتا په ګټ کو په تسبیحاتو په کانو په کانکرو تسبیحات شته غزان لا هغه لپاره بیا داسې صدی ګرځول او راجمه کول او چا او پانی کول او د هغه لپاره بیا مجلسونه منعقد کول او بیا خپلو کې غیبتونه کول او کسی کول دغه نشته. فقال نبی له سلام ورته فرمایل اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل. زتا پویم یو داسې عمل چې هغه به تا آسانم وي د دینه او یې دا فرمایل چې هغه به دینه بهتري. زتا یو آسان او بهترین عمل د دینه خیر مور بیبي ته فرمایل. فقال نبی له سلام ورته دا کلمات ویل زه یو ټکی ویم دا مونږ خو د ذکر کلمات ډیر ویل کنه خو ټول زمونږ یاد پاتې کېدل دا هم یو مسله ده. ړه هم غواړي چې یو کلمه ټوله ویلې د هر یو خپل فضیلت دی. خو یو ځل خو به زمونږ د عجبه پاکه شوي خوځېدلي به په ګواه خو به پیشي د نبی له سلام په ښودلی شوي وظیفه او ذکر باندې نبی له سلام ورته دا کلمات ویل. الله سره ووایي خیر دی. سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتدا کلمات اخل والله اکبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. دا حدیث امام ترمذی روایت کړی دی ویلی دی دا حدیث حسن دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته آسان کلمات خول او د ثواب په اعتبار سره چې اجر او ثواب زیات دی هغه دا کلمات دي. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. دا کلمات مونږ او تاسو ته یاد دي خو دا ترتیب ولا ورکول دي دغه هو سګران ټکې نه دی راغلی. د الله تعالی د پاره پاکی دا داغه مخلوق په مقدار باندې چې کم په اسمان کې دی. د الله تعالی د پاره پاکی دا داغه مخلوق په اندازه باندې چې کم پزمکه کې دی. د الله تعالی د پاره پاکی دا داغه مخلوق د مقدار په اندازه باندې چې د دې دواړو مینس کې دی. د الله تعالی د پاره پاکی دا داغه مخلوق د مقدار په اندازه باندې چې هغه ورله پیدا کون کې دی. الله اکبر دغه شان، الحمدلله دغه شان، لا اله الا الله دغه شان، لا حول ولا قوة الا بالله دغه شان. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بیبی ته
دغه کلمات ښودلو. دلته یو اهم سوال جواب دا خو حضرت سعد رضی الله عنه دا خبره کوي چې زه د نبی علیه السلام سره لاړم، نو نبی علیه السلام خو چې ورتلو دغه زنانه له هغه خو بیبي وه، حضرت سعد رضی الله عنه ورسره څنګه ورتلو؟ نو دا د هغه وخت خبره ده چې پردې حکم لا نازل شوی نو، چې د پردې حکم نازل شو بیا پرده ده، پرده صحابو د پاره ده او مونږ او تاسو د پاره ده. زمونږ په دې کلي کې د پردې مسله ډېره مظلومه ده، ویني دا زخمی ده په هر کور کې. لږ به درته وضاحت وکړم او دا څومره پریشانۍ چې دي دا د بې پردګۍ د وجې نه جوړېږي. نه زه سړی پرده کوم او نه ښځې پرده کوي، او دا را سره ومنئ ګورئ، او په دې باندې بولډ سټپ والی، قدم پرې والی، کلک شئ. که کلک نه شوئ راتلونکي نسل هم سم لاهو دی. ګورئ د کم سړي د کمې ښځې چې اوس یا بیا نکاح روا کېدی شي هغې نه به ستر پرده وي. د تره زوی پردی دی، د ماما زوی پردی دی، د ترور زوی پردی دی، لیور پردی دی، د خور خاوند پردی دی. ووایي زمونږ او ستاسو دینه پردې شته؟ الټه ملا صاحب ملامته کو په د تره زوی نه به څنګه پرده کوو؟ خدای حکم دی چې څنګه یې کې نو ما ته څه وي؟ ما خو ته د خدای حکم بیان کو، څه کورنۍ مسله خو نه ده چې دنیا کې مې شاربلې دوره ومېړه ده. که زما کورنۍ مسلې په دې مخې راته راولي، او که د خدای مسلې او ته د خدای بندې اوس نه شروع او که د شیطان بندې خپل کار دی بیا کوي زمونږ ښځې پردې. ما خو داسې کتلي دي خپله محله کې، یاره د فلاني سره مې لږ کار دی، ماشوم هم نشته کوڅه کې، خر ورمنډی که کور ته ورننوتو، ښځې سره یې وله سوال جواب وکړو یا نشته دی صیبه، چې راووتو ما ورته ما ته خو نن پته ولګېده چې تاسو خپلوان هم یې، نو سر یې ټیټ کو خپلوان نه یو، خو د ده ښځې ما ته رور ویلي په دین دنیا ما ته څه ویلي، نو مې یوازې تېر ورسې مونږ ټول ورونه یو که نه، څه دښمنان خو یې نه یو. ما قرآن مجید نه تپوس وکړو چې دا دې څه کار کوي، نو قرآن مجید ویل دا د دې د خلو خبرې دي. قرآن مجید صفا ویلي دي دا د دوی د خلو خبرې دي، د دې څه حقیقت نشته دی. په دې وینا سره نه څوک ورور کېږي او نه څوک خور کېږي. دا د شیطان جال دی، د شیطان په جال کې راګیر. یقینو که ډېر ښه خلک زه ګورم ګاونډیانو کره وارګرځي ولې لکه، او ګاونډي ته دیوال هم نه اوچتوي. ما کتلي داسې حیران شم، خپله مې ځمکه وتښتي، خدای دا وایي. او چې نامه بهر واخلې او ته نوم داسې په ګوته کېږي چې والله دا دی دا کار کوي که نه، استاد جي مړه سمې خبرې کوه، دی داسې نه کوي، دا ډېر مزګزار خلک دي، ډېر نیکان دي، همدې دین خراب کړی دی. وګوره پرده زمونږ برباده شوې ده، پردې لحاظ وکړئ. ګوره دا څومره پریشانۍ جوړې دي او دا نامراده بیمارۍ جوړې دي، دا صرف د بې پردګۍ د وجې نه جوړې دي. الله دې را باندې پرده واچوي یا ارحم الراحمین.